السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په مزو کې به عزتمندو. نن یو افسوسناکه واقعیا مخې تراغلی ده. په بهاور کې د 1900 کالو خستا ښکلی ځوان د خواجه سرو یعنی د اجلاګانو په کمره کې دننه قتل کړی شو. اخر ولی او چا قتل کړو؟ څه داسې ناپسندیده واقعیا مخې تراغلی وه چې دې ځوان سره دومره غټ ظلم وکړو. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. دوستانو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم حد درجې ته رسیدلی دی. مسلمان مکمل لاپرواهي او په غفلت خوب باندې وده دی. اخر دی مسلمانانو او خاص کر دی پښتنو به څه چل کیږي څه به کیږي. نن دا ښایسته ښکلی ځوان د اجلاګانو په کمره کې دننه قتل کړی شو. عزتمندو داسې کار شوی و چې دا ځوان اجلاګانو لتلی و خو د هغه سیډه واپس ژوندی رانلی. کور والی په اجلاګانو باندې دعوا کوي چې دا تاسو قتل کړی دی. پولیس والا راغلی دی تفتیش یې شروع کړی دی خو اوسه پورې واضحه پته نه ده لګېدلې چې دا چا قتل کړی او په څه قتل شوی دی. عزتمندو مونږ ته پکار دی چې په خپلو بچو په خپلو ماشومانو رحم وکړو. د موټرسایکل او د موبایل په ځای ورله قلم کتاب لاس کې ورکړو. د نشو تماشو د غلطو کارونو نه منې کړو. چرته صحیح لاره ورته وښو. علم سره یې کینو چې لږه اصلاح ولا وکړي. ځکه چې د دې دور ماشومان ډېر زیات بد حال طرف ته روان دي. زموږ د غفلت او د لاپرواهۍ د وجې نه خپل بچي د تباهۍ طرف ته روان دي. که موږ چرته د خپل بچي لږ تپوس کولو لږ خیال ساتلو نو بیا به داسې د شرم او نازیبا کارونه مخې ته نه راتلل. نو عزتمندو موږ ته پکار دي چې د بچي هر یو کار د خپل نظر د لاندې ساتو. د غلطو کارونه منې کوو او د ښه کارونو تلقین ورته کوو. والسلام.